السلام علیکم ملګرو څنګه یې؟ امید دی ښه به راغلي یو یا نن د ملګرو خواته موږ وایو چې ملګرو سره به ملاقات وشي. دا نور زما خواته چې کوم ولاړ دي دا خو به تاسو پېژنئ، غفار خان دی، جواد باچا دی، ایاز بایجان دی چې د تعارف ټول څه محتاج نه دي. بل ملګری زموږ سره نن نشته دی، نو تاسو ټول به حیران یې چې ملګری ورسره ولې نشته. حالانکې تاسو ټول یې ښه پېژنئ چې هغه څوک دی. زموږ سره ځکه چې تاسو زیاتو تصویرانو ویډیوز کې هغه لیدلی دی زموږ سره موجود دي، خو په نن ویډیو کې زموږ سره نشته دی. نو د هغې خاص وجه د هغه موږ تاسو ته په دې ویډیو کې وایو، خو د هغې نه مخکې موږ بایجان راغلی دی ډېر لرې ځي نه. د څه دپاره؟ صرف زموږ د ملاقات دپاره، ځکه چې موږ خو دلته نږدې یو ځای پاتې کېږو، تقریبا زموږ کورونه یو بل سره نږدې دي. زموږ چې روزانه نه وي نو په دویمه درېیمه ورځ باندې ملاقات کېږي، خو بایجان چې دی نو ډېر د لرې ځي نه راغلی دی صرف زموږ د ملاقات دپاره. نو زموږ هغه ملګري ته موږ رینګ وکړو چې موږ ساخواله درځو. موږ ورته وټساپ میسیجونه وایس وکړه، نو دوی ورته رینګونه وکړه، دوی ورته میسیجونه وکړه، خو دوی پسې کال وکړو، کال هم نه ریسیو کوي. نو په حساب یې نه پوهېږو چې څه وجه شوې ده، زموږ نه خفه شوي دی که څه. نو تاسو په دې ویډیو کې څه ویل غواړئ؟ ګروپ نم چې کوم مطلب دی ترې دی، ګروپ نم لیو شوی دی. بالکل ګروپ یې موږ ته پرېښی دی. زموږ خپل یو ګروپ و، یو کمپنۍ وه چې هغه لیو کړه، زموږ سره هغه نور خبرې اترې نه کوي. بایجانه تاسو دونه لرې ځینه راغلي یئ صرف د دې خپل ملګري دپاره. نوم خو یې نه شو اخیستی ځکه چې ټول کسان یې الرډي پېژني، او که تاسو یې پېژنئ نو کمنټ کې منشن کوئ ورته. نو بایجان ډېر د لرې ځای نه راغلی دی. بایجان ډېره سخته ګیله وکړه. بایجان وایي چې دې ځل خو زما سره ملاقات د هغه ونه شو، خو بایجان د هغه نه څه مطالبه کوي چې بهی زما سره دې وس داسې وکړي. زما لا فلحال څه ټایم دلته یم، د ویډیو اپلوډ کېدو نه تقریبا ګنټه دوه بعد یا کېدای شي شپې ته ایسار شي بایجان دلته دی او زما سره دې په دې کې رابطه وکړي. که رابطه ونه شوه نو موږ به بیا نوم واخلو او په بل ویډیو کې به بیا د هغه نوم واخلو، هغه به بیا فیسبوک ته اپلوډ کوو، د هغه پکچر او د هغه نوم. د دوی خبره په بله ویډیو کې به نوم اخلو، خو که په دې ویډیو که هغه دا ویډیو ګوري نو مهرباني وکړه د خپل ملګري دې خفه شوي دي دا رضا کړه. او دا کسان نه دي، دا زما وس نه پرېږدي. ما ته ووایه ستا سره دا مونږ وایو چې یاره څه مسله راغلې ده، ته په څه باندې خفه شوې، څه مونږ ته ووایه چې ته په څه خبره به خفه ورسره کوو. دا چې زموږ سره میلاو شو دا خبره به په ویډیو کې کوو، ځکه چې دا خبره لاړه ټوله آډینس ته پبلک شوه، د خلکو ته پته ولګېده. نو اوس به دا خلک دا تپوس کوي چې مسله څه وه، د هغې څه وشو. د ټول نه ډېر چې کوم دی تا سره تعلق سیوا دی، مطلب په کالج کې سره دی، کلاس فیلو دی، اوس سره هم چې کوم دی الرډي په کلاس کې دی، پوره ټوله تا ته ده. د دغې وجې نه دا ویډیو زه د خپل پیج نه اپلوډ کوم، ځکه چې هلته دا مسله ده پکې، ځکه چې دوی ټول ما ګناهګاره چې بهی ستا ملګری دی، تا موږ له پکار ده چې تا موږ ته راغوښتی وې، خو ته ځان پویه کړه. پوه شه که پویه نه شوې بل نوم په بله بیا ستا نوم اخلو خامخا په بله او ویډیو کې به ستا ویډیوګانې نوم وي.